جی بالکل درمنګو کې یو 14 کاله پس دښمني چې ده د دریو فریقینو منځ کې هغه په هروغه کې بدله شوه او راضینامه یې وشوه. په دې موقع باندې موجوده د ورسکه ډیویژن اس پي هم موجود و. بل سره آمنے سامنے او یو بل سره مخامخ تاسو ولیدل. الحمدلله الله جل شانه دی مزید توفیق زمون د کلی مشرانو ته نور هم ورکړي. مقدمه د پولیس افسران زما تنظیم زما ناظمان دا ټول ناسي خو زه دا کوم نن سبا زما کلی په هغه سیس ککړ دی چې زه ګورم زما زړه درد کوي. خبرې ډېرې وشوې ماشاءالله مشرانو کې ما ته خو پاتې نه شو خو زه برته دوه خبرې د دې حوالې سره وکړم چې ماشاءالله نن چې دا کومه ورځ ده یقینا د اخترونو نه د خوشحالۍ ورځ ده. دا د دوه فریقینو نه بلکې د درې فریقینو نه بلکې د درې قومونو صلح وشوه او راضینامه وشوه. دا د ټول کلي چې کوم بنیادي چې کومه مسله وه او د دې په منځ کې چې څه خبرې راغلې وې هغه مشرانو حل کړې. بچې ته چا سره کښېني چا سره پاڅي ته چې څلور بجې راشې او ټول دشه دا د پولې باندې ناست یو خلکو سره کړدۍ او ټپې وې راشه د خپل ملت اوس وکړه ستا ټوپک وینې دی که نه دی وینې نو موږ هله بیا وروره کیسې شروع کړو. ټوپک هم واچې ټوپک هغه ماته شو ټوپک څه ګناه ده ټوپک چې جوړ شوی دی درته یو خبره کوم دا د سنت طریقه د چا سره ځان سره ګرځي خو دا په انسان باندې د کردار څنګه دی دې استعمالوي څنګه نو دا اس پي صاحب راغلی د سره ټوپک دی نو دا څه غلط انسان شو یا پلو غلط شو. دا څنګه د دریوانو فریقینو یو بل د الله د رضا لپاره فی سبیل الله معاف کړي دي. جی بالکل ګرانو مینوالو تاسو دا جرګه هم وکړه خلکو تقریرونه هم اورېده خبرې هم اورېدې خو دا ټولونه ښکلا چا راغونډه کړې وه. دا 14 کالو یا 18 کالو دا دښمني د چا په محنت سره په دوستۍ کې بدله شوه. هغه شخصیت شفیع صاحب چې همیشه په دې تو دک کې روان دي د امن لپاره بېشماره په زرګو جرګې کړي دي نن یې 18 کاله پس بیا یو دښمني په دوستۍ کې بدله کړه. هغه سره خبرې کوو چې څه به شفیع بھائی څه محسوس کېده؟ السلام علیکم. اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم مین کردار ستاسو په دغه سره راغی او مین چې دا دغه که نه موږ دا د 14 کالو لکه هغه مسله روانه وه 14 کاله لکه د غونډو مشرانو پکې منډې تړلې والې خو هغې هر څه کوشش وکړو خو هغه نه وروړو. بیا پکې موږ راپاسې ما پکې منډې ما بیا خپل مشران ځان سره څه واخیستو هغې دیله مشران واخیستو نو هغه خدای پاک هغه لکه هغې ته راوستې هغه ته راوسته ډېر زیات چې چېرته به ودلې چا به رټلي یې چا به شړلي یې د اوسې نه جي په دې کې ما ته فرقیان له ډېره خبرې هم دغه شی خو ما پړه زور وړی جي او هغه خو هغه مشر ته وایي چې پړه به زور وړی د فریق او نن هغه رزلټ راووت نن رزلټ ووت تاسو ډېر خوشحالي نه راغله او بل هغه سره مې خوشحالي نه ماته ملاو شو ډېر دي کنه د دې په کوششونو باندې چې کومه د 16 کالو د دښمنی و د په دوستۍ نن بدل شو و دا ډیره د خوشحالي خبره موږ ټول پښتورونو ته دا میسج کوو چې تاسو دا کینی او خپل کې یعنی ضرور ولې ژوندۍ تیر کړئ. جی بالکل دا زموږ یو صحافي ورو هغه خبرې هم تاسو اورېدې چا چې دا مین کردار ادا کړی دی شفیع بھائی دا خبرې هم تاسو اورېدې د جرګې مشرانو سره هم خبرې وکړې د فریقینو سره هم وکړې تقریرونه هم اورېده مولیانو خبرې هم اورېدې د اس پي صاحب واز نصیحت هم اورېده تاسو خو د ټولو یو اواز و چې امن پکار دی امن خوشحالي ده امن ترقي ده قلم خوشحالي ده قلم امن دی قلم ترقي ده ټوپک بربادي ده ټوپک تباهي ده. خپلو بچو له قلم په لاس کې ورکړئ چې تر امن وي او خوشحالي وي نو زموږ وطن به تل آباد وي. جی بالکل دا وخت زموږ سره اس پي صاحب موجود دی ارشد صاحب خبره وکړو د پېښور ډسټرکټ ته لاړم شي خو بیا هم یا زموږ سره مینه ده د پېښور سره د پېښور والو سره مینه ده بیا هم پېښور ته کلاس به وشي دا وخت موږ سره موجود دی. تاسو هم امن کوشش کوئ همیشه د امن لپاره یو کردار ادا کوئ د درمنګو ولفیر د جرګې مشرانو یو کردار ادا کوئ 14 کاله دښمني په خوشحالۍ کې بدله شوه. تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل خو زه د فریقینو او د ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی درمنګي والا دي شکریه ادا کوم. زه خبره کلیر ده چې زموږ سوسایټي کې دا جوړې کول والا راغونډول والا ډېر کم خلک دي نور معامله خرابول والا شیطانت دا ډېر زیات دي. نو زه نن چې ما د دې خلکو دا ایفرټس وکړو د دې دا خلوص مې وکړو نو زه ډېر انسپایر شوم او زه د دې مشرانو د تنظیم مشکور بلکې ممنون یم چې دونه غټ ایفرټ دی وکړ یو 15 یا 14 کاله دښمني چلېده او فاینلي هغې دا فریقین دی چې په ټاکس ته مجبور کړه چې راله کېناست او خپله روغه وکړه او خپله مسله یې حل کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مشرانو کشرانو ته په جمع السلام علیکم. ټولو نه موږ ډېر خوشحاله شو چې په خیر خیریت په روغ خوشحالۍ سره موږ جوړه کړه الحمدلله ډېر خوشحالي ټولو مشرانو ته زموږ طرفه ټولو ته سلام علیکم. تاسو ټولو ته سلام کوم او دا دښمني چې کوم ده دا زموږ د داعش نه مخکې خبره ده 14 کاله نه مخکې خبره ده او اوس ماشاءالله ډېر خوشاله مکان دی چې په خیر خیریت باندې دا روغ وشه او ټولو ته مبارکباد وایي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه روشن خان خبرې کوم د دارمنګ ویلفیر اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن نه او ما سره د جرګې ممبران ټول الله دې شبیر صاحب خاطر زمان ګډنی ناظم ګډنی نور احمد اغاخیل سابقہ چیرمن سیفور خان او محمد شفیع عظمت خان زما د تنظیم وایس نائب صدر دی زه د اول خدای ټول مخکې د خپل ټول جرګمارو انتهایی مشکور یم چې دې چې کوم دې د دې هلې ځلې سره زمونږ په کلي کې د درې فریقینو ډېر ښایسته طریقې سره امن جوړ شو الحمدلله مونږ ته چې کوم دې په دې جرګه کې فریقینو هم هېڅ قسمه څه داسې حدث جوړ نه کړ او ډېر په اسانۍ سره زمونږ دا خبرې ته کېناسته او زمونږ د خیر خبرو کې ځان شامل کړي او هغې نه علاوه زموږ په کلي کې هېڅ قسمه نن نفس بدي پاتې نه شوه زه د نورو کلو مشرانو کشرانو ته ټولو ته هم دا وینا کوم چې داسې ملګري سپینګري راپاڅئ او د کلي کلو کې خپل کلو کې امن پیدا کړي دې سره سره زه د انتظامي د پولیس ډپارټمنټ د ایس پي صاحب د ډي ایس پي صاحب او د خپلو تانو ایس ایچ او صاحب متري او میچنیګیټ هم مشکور یم چای صاحب په دې کې ډېره زیاته مدد وکړو کوپریشن وکړو او